بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ربکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مسائل ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول مکه مکرمه ته مدینه منوره ته بار بار بوزي او دغه رنګ الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. زمونږ استادو حاجتونه کو واړه وي کو حاجتونه غټ وي، الله پاک پر هر سیز باندې عالم دی، هر سیز باندې الله پاک پوهه دی. الله پاک دې په خپل قدرت باندې زمونږ ټولې مسلې دا ختم کړي. موږ بندګان یو، موږ ډېر زیات عاجز یو، موږ دومره نشو کولی څنګه چې د الله پاک د غوښتو حق دی حق شانت موږ نشو کولی، ډېر زیات عاجز یو. الله پاک دې زمونږ د عجزۍ ته ګوري، زمونږ درونو د خویندو ټولې مسلې الله پاک دا ختم کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه ده د رښتې حوالې سره. یاد ساته چې دومره ناشنا وظیفه که نه ما چېرته په ژوند کې نه کتلې. او امام بخاري رحمه الله د دې حوالې سره ډېر زیاته ناشنا خبره کړې ده. نو کوم ورونه داسې وي چې هغوی اوسه پورې رښتې نه دي شوي، یا کومې خویندې داسې وي چې د هغوی اوسه پورې رښتې نه دي شوي، هغوی دا وظیفه بالکل د زړه په غوږونو باندې دا به اوري. کو څوک د ورونو دپاره کوي، کو څوک د خویندو دپاره کوي، کو څوک لوریانو دپاره کوي، دغه رنګې کو څوک د هر چا دپاره وظیفه کوي. نو الله پاک به پکې انشاءالله العزیز زبردست اثر اچوي. تاسو به نوم اورېدلی وي د بخاري شریفو، د حدیثو ډېر زیات غټ کتاب دی. امام بخاري رحمت الله علیه چې آخري حدیث لیکلی دی، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یاد ساتئ چې پکار دا چې بل حدیث لیکلی وی، بلې لیکلی وی، بلې لیکلی وی، دا یې ولې آخري لیکلی دی. امام بخاري رحمت الله علیه سره یو یره وه، هغه سره یو غم و، یو ټینشن ورسره و. هغه دا و چې کله د علما فارغه شي، د عالمانې جنکۍ فارغه شي، نو بیا خو د دې د رزق بندوبست هم کول پکار دی که نه، بیا د دوی د کاروبار بندوبست کول پکار دی، بیا دوی له د معاش څه کار کس پکار دی. او څنګه تاسو ته پته ده چې سړی د علم نه فارغه شي، دغه رنګه سړی تعلیم پوره کړي، ایم او کړي دی، ایم پیل وکړي، پی ایچ ډي وکړي، د هغې نه بعد ورته نوکري میلاو شي، د هماغه بیا واده کوي. امام بخاري رحمت الله علیه په دې سوچ کې و چې لکه دا به دوی فارغېږي د علم نه، بخاري شریف به پوره کړي، نو بیا دوی له واده پکار دی. نو امام بخاري رحمت الله علیه په آخره کې دا حدیث راوړو، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په دې کې د اشاره ده چې کوم سړی د تسبیح کوي، تسبیح الله پاک به دوی واده ډېر زیات زر کوي او په ټایم به کوي. په یو کال کې دننه دننه انشاءالله العزیز الله پاک به دوی د واده انتظام او هر څه رسمونه هر حساب کتاب الله پاک د پوره کړي. یاد ساتئ په دې کې سبحان الله ټکی راغلی دی، او سبحان الله د ډېر زیات ناشنا ذکر دی. یو ځل عمر صاحب رضی الله تعالی عنه جلاد ته وي د پلانکې اووه په کوړو باندې، کله چې د پلانکې په کوړو باندې اووهو، هغه د خولې نه چغه وهته سبحان الله. نو د هغه وخت کوم چې ګناهګار هلک و هغه مزبرګان و. عمر صاحب د سبحان الله د خاطره دا پرېښوده. سبحان الله ډېر زیات لوی طاقت دی او ډېر زیات لوی تاثیر دی. یا ساته چې کله حضرت یونس علیه السلام د مئی په هیټه کې دا گیر شو، په دریو تیرو کې یونس علیه السلام گیر شو. یونس علیه السلام د سبحان الله ذکر کړی دی. ستاسو په ذهن کې به وي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دغلته کې یونس علیه السلام د سبحان دا لفظ نه ویلی، الله پاک به یونس علیه السلام د دریو تیرو نه نه ویریستی. څومره ناشنا دلیل شو، د قرآن نم پکې شو، هلته پکې د صحابه کرامو نم شو. نو دلته کې یو سړی کو په دریو جالونو کې ګیري او دغه رنګې په دریو تیرو کې ګیري او رښتیا نه کېږي. دا وظیفه دې وکړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله پاک بوله فوراً د رښتیا انتظام وکړي. یو سړی د نوکري نه میلاویږي، د نوکرۍ دپاره د وظیفه کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله پاک به له ښکلي ځای کې نوکري ورکړي.
د یو سړي رزق ته اړه کېږي چې سم ډېر زیات رزق زما وي دغه رنګې پریزر او پرچار وخت ډک وي درستخان باندې زما دنیا توغامونه وي دا وظیفه د محترمو کې کاروبار دپاره د حاجت دپاره څه مشکل وي تاسو سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم دا وظیفه کوي بیا تاسو تماشا کوئ چې الله پاک څنګه زما او ستاسو رزق داسې واقعي نو الله پاک ډیر زیات بهونکې مهربانه ذات دی ډیر زیات کرم کوونکی دی نو نن زموږ وظیفه داسې شوه چې کم سړی دا غواړي چې الله پاک دې زما په ښځه کې رشته وکړي کومه جنۍ دا وایي چې الله پاک دې زما په ښځه کې دا رشته وکړي دا وظیفه په خپله هم کولی شئ دغه رنګې بل چاله هم کولی شئ بچوله هم کولی شئ مرګرو هم کولی شئ وظیفه به داسې شي چې موږ به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایو او بیا به د هغې نه بعد موږ سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم دا محترمو 711 پیرې ووایو 11 پیرې بیا به د هغې نه بعد درود ابراهیمي 11 پیرې ووایو او بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې یا ودود ووایو او بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي ووایو ان شاء الله العزیز چې څومره مسلې مسایل وي د رشتې حوالې سره د رزق حوالې سره محبت حوالې سره ان شاء الله الله پاک به د دې وظیفې په توپیل باندې زموږ او ستاسو ټولې مسلې دا ختمې کړي الله پاک هم خوشحاله اباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته